أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. دا او د دې سره یو دوا احادیث مختصر په دې دواړو کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ایمان او د ایمان د زیلو نشاندهی کوي چې د ایمان اثر د انسان په ژوند باندې صحیح او دویم دا چې ایمان ته خوراک د کم ځای نه میلاویږي مسلمانې ته خوراک د کم ځای نه میلاویږي. درې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا د ایمان زیلی دی زیلی کله چې د ونې زیلی موجودی نو هغې ته د لاندې نه د اوبو او د نمکیاتو چې کوم خوراک دی نو هغه کمزوری یا ښه خو پورته رسي خو که زیلی ته کټ شي نو باډي که هر څونه مضبوطه وي نو هغه باډی کې بیا شینوالی یا د هغې غټوالی چې دی نو هغه فورن روکاو شي. دغه شانې څه څیزونه داسې دي چې هغه د ایمان زیلی دي چې هغه زیلی ته کټ شي نو بیا د ایمان حیثیت نه پاتې کېږي. نو په هغې کې اولنۍ خبره دا وشوه چې څنګه کافران دي چې کافر که هر څونه هم ښایسته اعمال کوي خلکو سره مدد کوي ښایسته اخلاق ساتي دکانداری مزیداری ډیر خسته خسته په ظاهر اعمال کوي خو چې ایمان په نصیب باندې نه دی نو داغه اعمال د قیامت په ورځ باندې هیڅ وزن نه لري. نو دغه شانې کوم سړي چې دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمن دی نو هغه سړی زیل د ایمان چې دی نو موجود دی په باډۍ کې بس کمزوري هغه کمزوري به ورو ورو ختم شي. دې سړي ته به مونږه کافر نه وایو ځکه د وړوکې عمل چې دی نو هغه د الله تعالی سره لوی قدر دی کافر به ورته نه وایي. یوه خبره د مونږ او ستاسو ذهن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منتقل کړه چې دا خبره د ایماندارۍ تقاضا ده چې تاسو بل مسلمان ته کمزوري مسلمان ته د عقیدې په لحاظ سره هغې ته به کافر نه وایي. د ګناه په وجه باندې یو ګناه سړي وکړه ګناهونه واړه هم کیدی شي غټه هم کیدی شي هر ګناه چې د مسلمان نه وشي د ایمان په وجه باندې د هغې د موافق 100% امکانات شته 100% امکانات شته نو ته به ورته کافر وی هغه به د الله تعالی په نسبت باندې معاف شوی وي نو مسلمان ته به کافر نه وایي په ګناه باندې. او دا پرې مسلمانانو کې یوه ډله داسې پخوا هم اوس هم شته چې څه ګناه ترې لږ وشي نو بس د هغې ګناه په وجه هغه بلکل د مسلمانۍ نه وباسي او د کافر کولو کارخانې لګولي یو کافر بل کافر یو ګمراه بل ګمراه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چاته به د ګناه په وجه کافر نه وایي ولا تخرجه من الاسلام بعمل. او بعضې مسلمانان داسې چې هغه د څه ګناه په وجه باندې خلک وایي یاره د مسلمانۍ نه ووتو لکه مخکې موږ یو حدیث ویلی او ورپسې حدیث کې هم راځي چې سړی ګناه کبیره کوي زنا غلا قتل په دغه ټیم کې د ده نه ایمان اوچت شوی نو چې ایمان ترې اوچت شوی دی نو د دې احادیثو په وجه باندې بعضې مسلمانان چې هغه مسلمانان دي
په خوا زمانه کې هم موجود او په معتزله او په نوم باندې او په دې دور کې هم موجود دي. سم مسلمانانو دا فکر دی چې دا غټ غټ ګناهونه خلک کوي نو په دې باندې به د اسلام نه وباسو، دا مسلمان نه دی. که توبه وویسته ښه ګڼې دی د مسلمانۍ نه بهر شوی دی، په یو درېیمه درجې کې دی، درېیمه کټګرۍ کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، په دې یو ګناه باندې به سړی د مسلمانۍ نه هم نه وباسي. او د حضرت امام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو قول دی کتاب والا نقل کړی دی، هغه وایي چې د دې مسلمان چې د ګناه په وجه باندې د دنه د ایمان اوچتېږي، د ده مثال داسې دی لکه یو سړی روغ دی، سترګې کار کوي، او بل سړی دی هغه ړوند دی. نو د ړوند او د هغې سړي په منځ کې کافي فرق دی چې سترګې پټې کړي او په پټو سترګو باندې رواني، او یو سړی دی هغه مردادي ړوند دی، په نظر یې کار نه کوي. د دواړو په منځ کې فرق دی. کوم چې مستقل ړوند دی نو که هغه سترګې کولاو هم کړي نو هغه ته سترګې کولاوهل څه پیدا نه ورکوي، لار نه ویني. او چې کوم سړي هسې سترګې پټې کړي دي او څه کار کوي نو که هغه کله هم سترګې کولاو کړي نو دی به بیا دنیا ویني. د مسلمان مثال د هغې سړي دی چې ځان یې ننګاره کړی دی، هسې پرده په سترګو باندې راچیلې څه نه ویني، ورنه که پرده یې اوچته کړه نو دی بیا لیدو والا دی. نو په دې وجه باندې د یو ګناه په وجه باندې به نه یو مسلمان ته کافر وی او نه به یو مسلمان د اسلام د چوکاټ نه بهر حسابې. دویمه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ایمان زیلی ورته وویله هغه دی جهاد فی سبیل الله. جهاد هغه عمل دی چې د دې په وجه باندې الله تعالی د مسلمانانو په ذریعه د اسلام حفاظت کوي، د اسلام د حدودو، د اسلام د عباداتو، د اسلام د قلا حفاظت پې کوي. دا جهاد الله تعالی فرض کړی دی په مسلمانانو باندې. او کله کله د سړي فکر داسې راشي چې یاره ګنې بس چې سړی سخت ظالمي، بادشاه ظالمي، یو قوم ظالمي، نو د هغې سره به جهاد ځکه نه کوي چې تا به مړ کړي، چې مړ کړي نو بیا ستا د مسلمانۍ څه پیدا او ستا د کلیوالۍ څه پیدا. نو کله د مرګ د یېرې نه خلک جهاد پرېږدي، او کله سړی داسې وایي چې یاره اوس اسلام راغی، مسلمانان بادشاهان شو، زمونږ په ملک کې د یوې پارټۍ حکومت راغی او هغه به اوس اسلام نافظ کړي، یا یو جرنیل صاحب راغی او هغه په یو آرډیننس باندې اسلام نافظ کړو، نو بس خبره ختمه شوه، اوس به جهاد نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه، جهاد بنیادی طور د برای خلاف کوشش ته وي، او د برایي چې ده نو دا پی د معنی په هر وخت کې په خپل جوش او په خپل غورځنګ باندې چې کوم دی نو هغه د نیکۍ مقابله کوي. نو الله تعالی دا دغه کړي ده، اراده ده، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. الله بخپل دین لازمن غالب کوي. نو چې الله تعالی خپل دین غالب کوي نو یو ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ کې بعد د کفر جرړه بالکل ختم شي. د دې امت یو آخري انسان به راپاسي او هغه به د دې دنیا د ټول نه لوی دجال چې دی، لوی فریبکار چې دی، هغه له به ډز ورکړي او هغه به مړ کړي، دجال ورته وایي. نو د هغه دجال د مرګه پورې به جهاد جاري، د هغې نه وروسته به بیا د اسلام بولباله به هر کاڼې بوټی چې دی نو هغه به دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو د هغې وخت پورې به جهاد جاري. که یو سړی ډېر ظالمي، د چا ظلم جهاد نشي ختمولی، الله تعالی به مجاهدین ژوندي ساتي. او که دا ټوله دنیا د عدل نه، د عدل باچاهان پیدا شي او قایم کی په دې ځمکه باندې عدل، نو چې تر څو د کمپرومایز پوزیشن نه، د مفاهمت نه، چې تر څو د دې دنیا نه د کفر جرړه ختمه شوي نه وي، دجال مړ نه وي، د هغې پورې به جهاد جاري. درېیمه خبره په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې د ایمان جرړه یوه خبره ده، هغه ده چې تا فکر بستا جوړي چې هر څه چې خیر رسی او که شر رسی، دا ټول الله تعالی د انسان د پاره مقرر کړي دي. چې الله مقرر کړي دي نو بیا که تکلیف راته ورسي ګیلې به نه کوو، او که خوشحالي راته ورسي نو بیا به د قابونه نه وړو، حدونه به نه کراس کوو. خوشحالي او شر، خوشحالي او خفګان، خیر او شر، ډېر او کمه، پراخي او تنګي، دا ټوله د الله له طرف نه مقرر ده، څه د امتحان په طور باندې، څه د انعام او د اکرام په طور باندې، او څه د سزا او د جزا په طور باندې. الله تبارک وتعالی دا انسان د پاره تقدیر مقرر کړی، په دې باندې به ایمان لري. په دې حدیث کې دا درېونه خبرې چې دي نو دا ذکر شوي چې دا د ایمان جرړه ده. یو دا چې مسلمان به د ګناه په وجه د مسلمانۍ نه وباسي. دویمه دا چې د جهاد د ختمېدو تصور مه کوه، جهاد به په هر وخت کې د هر برایۍ خلاف جاري، مجاهدین به دغه جهاد کوي. او درېمه دا
چې خیر او شر دواړه د الله په لاس کې دي خیر او شر به انسان ته رسي پاتې شو هغه خبره چې په هغې کې وایي چې کله سړی زنا کوي کله غلا کوي په دغه ټیم کې د ایمان د سړي نه اوچت شوی نو د هغې عمل د هغې مطلب دا دی چې دا د سوري په شانې اوچت دی مطلب دا چې د توبې په صورت کې د دا هغه ایمان چې دی نو هغه بیرته د په بدن کې سرایت وکړي وعن انس رضی الله تعالی عنه د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی قال دی فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث دریدی من اصل الایمان جرړه د ایمان دا الکف بندیدل دی عمن د اغچانا لاس نیولی په جنگ کې عمن د اغچانا قال چې هغه دا وی چې لا اله الا الله لا اله الا الله کلمه وی نو لا تکفره دی مسلمان تا دی د کلمه گو تبا کافر نوے بذنب بندوی گناہ پوجا ولا تخرجه او نبے بہر حسابے من الاسلام د اسلامنا بعمل دیو گناہ پوجا والجهاد او جهاد بمازن روانی مزد اغی ٹیمنا بعثنی چدرا لے گلے ما اللہ واللہ تعالی الى انت آغی وقت پورے یقاتلا چی جنگو کی مڑکی آخرو آخرنے هذه الامت دی امت الدجال دجال لرا لا يبتله نشی ختم ولید جهاد لرا جورو ظلم جائر د ظالم بادشاہ ولا او نشی ختم ولید جهاد لرا عدل عدل عادل د عادل زڑی والایمان او درم ایمان بالاقدار په تقدیر بانے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك منهم